دا سه امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی چې مصافحه لاس ملاول د په دوه لاسو سره سنت. حتی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته تشهد راز دکاو د ما یو لاس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه لاسو منځ کې. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې مصافحه دا په دوه لاسو سره سنت ده. دالته کفي یو لاس د دوه لاسو د نبی علیہ السلام د دوه لاسو او د صحابي یو لاسو غیر مقلد دالته د صحابي د عمل نه دا خبره ثابتوي چې ګوره د صحابي یو لاس زکه دا مسنون ده. حالانکه دا خبره نه ده. مونږ علماء دیوبند ادب والیو مونږ د مشر ادب کو بیا صحابي هغه محفوظ چې کله به د دوی نه ګناه شو الله تعالی به د دوی په نامه اعمال کې ګناه پر خودل هم نه ختم کوله به اترنګ به ادب کېدلی شي. ګوره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه لاسونه دي صحابي هم دوه لاسونه دي. دا کېدلی نشي چې د نبی علیہ السلام دوه لاسونه او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه هم دوه لاسونه وي او داس ترتیب باندې چې دوه لاسونه د دوه لاسو په منځ کې وي نه داس ترتیب نشي کېدلی بلکې دا کېدلی شي چې کله به یا د نبی علیہ السلام یو لاس د دوه لاسو په منځ کې وي یا به د دوی یو لاس د نبی علیہ السلام په دوه لاسو په منځ کې وي. دا نشي کېدلی چې د صحابي دوه لاسونه به د نبی علیہ السلام د دوه لاسو په منځ کې وي یا د نبی علیہ السلام دوه لاسونه به د صحابي د دوه لاسو په منځ کې وي. دا داسې ترتیب هم نشي جوړېدلی بلکې چې یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه لاسونه دي دغه دا خبره ثابته شوه چې د صحابي هم دوه لاسونه دي. موږ د ادب والی به ادب نه یو صحابي د نبی علیہ السلام ادب کوو چې یو د نبی علیہ السلام دوه لاسونه وو یو د صحابي یو لاس څنګه کېدلی شي دا خبره عقل هم نه مني. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې صحابي دوه لاسونه وو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دوه لاسونه وو. په دغه وخت کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام تشهد ورزده کړو. غیر مقلدین دا په یو لاس سره مصافحه لاس ملاول دا سنت عمل غني. فتاوا नजरिया मुसाफा में सुन्नत तरीका यही है कि एक हाथ से किया जाए दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत नहीं नाउजुबिल्लाह. और په دوه لاسو سره मुसाफा کول دا سنت عمل نه ده بلکې په یو لاس سره मुसाफा دا سنت